شروع کړه او الله جل شانه د دوی په زړه کې القا وکړه او د قرآن مجید یو آیت هغه ورته وښود ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله ته وایي چې خدایا موږ په ځان زیاتې وکړو کترا ته بخنه اونکی رحم را باندې اونکی نو موږ به ډېر غټ نقصان کې پریوزو دا دواړه په دې مخ د ځمکه ګرځېدل د یو بل نه جدا او مسلسل جړل او دغه وظیفې کوله بعضو روایتونو کې راغلی دي چې 40 کاله آدم علیه السلام او حوا به یو جړل او بعضو روایتونو کې راغلی چې 200 کاله دوی الله ته وجړل فریادونه وکړ او دا هم فرمایي چې په دې دومره موده کې دومره اوښ کې دوی توی کړې چې که د آدم علیه السلام ټول اولاد د قیامت پورې وجاړي نو دونه اوښ کې به توی نه کي مقصد دا دی چې هغوی په هغه خپل کړو باندې انتهایي ستومانه و ځکه آدم علیه السلام پیغمبر دی د پیغمبر نه ګناه نه کیږي دې ته لغزش ویلی کیږي لغزش معنا دا چې لکه سړی په خټو کې روان وي خپې وښویږي نو دا ښه سړی هم خپې ښویږي او د بد سړي هم د ځوان هم په خټو کې خپه ښویږي او د بوډا هم په خټو کې خپه ښویږي نو که دې ته ګناه نه ویلی کیږي دغې آیتونو کې الله د هغې متعلق فرمایلی دي نو چې دا معنا دوی الله پاک ته فریادونه وکړه او جړاګانې وکړې نو الله جل شانه دوی یو ځای کړ میدان عرفات کې میدان عرفات کې د دوی پیژنګلو وشوه د دوی معرفت د یو بل سره وشو ځکه نور څوک خو ونه د دغې دوو انسانانو نه علاوه بل څوک خو ونه او الله پاک د دوی توبه هم قبوله کړه چې دا دومره اوږده زمانه جړا یې وکړه او فریاد یې وکړه نو الله پاک پې رحم وکړه ځکه چې الله پاک توبه قبلونکی دی تائب هغه چاته وایي چې توبه وباسي الله ته رجوع کی او تواب هغه چاته وایي چې هغه توبه قبوله کړي نو توبه قبلونکی صرف الله پاک دی بل څوک توبه قبلونکی نشته او انسان دې توبه اوښکونکی دی دې تائب دی نو دغه دعا او دغه الفاظ آدم علیه السلام د الله پاک نه زده کړل او هغې په برکت باندې تاسو فکر وکئ د قرآن یو آیت دی لا قرآن نه دی نازل شوی قرآن به کله نازلیږي اخره کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو نه وروستو اخري پیغمبر باندې قرآن نازل دی دغه قرآن لوح محفوظ کې دی خو دومره برکتی کلام دی د الله چې د یو آیت په برکت باندې الله جل شانه د آدم علیه السلام او د حوا ابی توبه قبوله کړه یو آیت دی او قرآن مجید زمونږ سره 6,600 آیتونه دي د دې به څومره برکت چې د دې سړی تلاوت کوي د دې په احکامو عمل کوي د دې معنا زده کوي د دې په احکامو باندې ځان پوهیي څونه خیر او څونه برکت به کم کور کې لوستی کېږي نو څومره خیر او برکت به پکې به هر حال الله پاک دې آیتونو کې دا وفرمایل
فتلقى آدم من ربه نو زده کړلې آدم علیه السلام د رب خپل نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو رحمت وکړه الله په ده باندې واپس یې وکړه الله ده ته یا آسان الفاظ توبه قبوله کړه الله د ده انه هو التواب الرحیم بېشکه د الله توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی هغه کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دغه الفاظو قلنا اهبطوا اوی مونگا چی کشی منها د دې جنتنا جميعا ټول مطلب داو چې دوه خو آدم علیه السلام او حوا ابی او شیطان ابلیس هغه هم جنت کې خو نو خدا الله د خپل دربار نه شړلیو و اسمانونو کې وو نو هغه مو سره راکوس کو چې تم ور سره لاړ شه دنیا ته او مخکې دا خبره تیره شوه چې تاسو کوشئ تاسو کې به بعضې د نورو دپاره دشمنانی نو هغه دشمنان څوک دي شیطان د هر مسلمان بنده دشمن دی نو دا مسلمان بنده دی به هم د شیطان سره د دشمن معامله کوي یعنی د دشمن په نظر به ورته ګوري قلنا اهبطوا منها کشی د دې جنت نه ټول وی مونږه جمیعا ټول فاما یأتینکم کچری راشی تاسو تمنی د طرف زمانه هدن هدایت پیغمبر راشی او هغه پیغمبر تاسو ته زما احکام راوړي سیده لار درته راوړي فمن تبع هدایا نو هغه چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم نو نبوي یره په دوی ولا هم یحزنون او نبدوی غمجن شي د الله پاک د احکام و اتباع د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مطابق یا مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي هغه انبیاو علیهم السلام چې د الله کوم احکام راوړي دي او دا وخت خلکو دا هغه پیغمبر علیه السلام د سنتو د طریقې مطابق د الله په احکامو باندې عمل کړی دی نو هغې باندې آینده زندګۍ کې د زنکدن یره او غم دا به نه بیا د قبر غم او یره دا به پې نه بیا میدان حشر دی او داسې مقام دی میدان حشر چې هغې ته ډېره هولناکه او ډراوني ورځ ویلی کېږي د الله قهر به په جوش کی الله به اعلان کوي نن د چا بادشاهي ده هېڅوک به نشي ویلی چې زما بادشاهي ده زما مشري ده زما اختیار دی اوس خو دنیا کې موږ وایو زما 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 هر شی زما او بیا به آخرت کې هېڅوک لوی لوی بادشاهان فرعونان دا به چې کوم دی نو غږ نشي کولی نو دغه خلک چې څوک اتباع وکړي د الله د احکامو د پیغمبر په طریقه باندې فلا خوف علیهم نه به یره په دوی یو مقام کې هم ولا هم یحزنون نه به دوی چرته غمجن شي والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا او تکذیب وکړو د آیاتونو زمونږ تکذیب دا ټکی د عربی دی د آیاتونو تکذیب دا مطلب دی چې زمونږ آیاتونو ته دروغ وي چې دا د الله کلام نه دی دا د الله خبرې نه دي لکه دا خبره بار بار کیږي چې د مکې مکرمې مشرکانو هغې به دا خبره کوله چې دا پیغمبر سوی پیغمبر خو ورته نه وي محمد صلی الله علیه وسلم دا دی چې سوی نو دا د الله کلام نه دی دا دی دروغ وی نعوذ بالله لیونی دی نعوذ بالله په ده باندې چا جادو کړی دی کله به وي نه دا په خپله باندې جادوګر دی کله به وي دا یې د بل چا نه زده کوي او بیا یې موږ ته وایي نو دا د الله کلام نه دی دقې ته تکذیب ویلی کېږي جټلانه اردو کې ورته جټلانه وایي د دروغو نسبت کول یو څیز ته نو آسانه معنی په دغه مطلب یې دغه شو او ترجمه کې داسې وایي وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې وکړه د آیتونو زمونږه اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه وي ځکه چې د جنت ته راتلل دا د ایمان په وجه به کېږي چې اعمال ورسره نیک برابر وي نو بیا د اول نه به دا سړی جنت ته راځي
او خدای مکه که داسې صورت جوړ شي چې سړی خدای مسلمان د ایمان خاوند دی خو د نور اعمال خراب دي او ګناهونه ډیر دي او نیکی لږې دي نو دی به د دې ګناهونو نه د پاکولو دپاره الله جهنم ته بوځي. الله دې ته موږ ته امان نصیب کړي. نو چې د جهنم په اور دی پاک شي بیا به چې کوم دی جنت ته راځي. خو کافر دا هغه خلق دی چې به همیشه دپاره په جهنم کې هغې دپاره یوه لمحه د جهنم نه وتل نشته دی. او د جهنم اور د دنیا د اور نه څو چنده زیات ګرم دی. ګټې پکې ویلې کېږي، کاڼي دا پکې ویلې کېږي. نو چې ګټې په کوم کې ویلې کېږي نو ته سوچ وکړه یعنې اوسپنه چې په دې دنیا په دې اور باندې خلک ویلې کوي نو 1500 ډګري سنټیګریډ اور ورته ورکوي څومره لې او دا جهنم اور داسې دی چې هغه اوسپنې نه هغه به ګټې ځان سره ویلې کوي. ګټې به چې کوم دی نو سوځوي. په دې لحاظ باندې دا یو انتهایی خطرناک مقام دی. الله دې ته موږ ته حفاظت نصیب کړي. رکوع پوره فتلقى آدم من ربه نو زده کړې آدم علیه السلام د رب خپل نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو توبه قبول کړه الله د ده انه هو التواب الرحیم بېشکه د الله توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. قلنا اوی مونږ اهبطوا منها جميعا ټول فاما یأتینکم کچرت راشي تاسو ته مني د طرف زمانه هدن هدایت فمن تبع هدایا نو هغه چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم نو نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا او تکذیب وکړه د آیاتونو زمونږ اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه. صدق الله العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.